الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. صدق الله العظيم. حضرات، نن چې کومه خبره د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په حواله باندې ستاسو مخې ته ږدم، د هغې تعلق د عهد او د معاهدې سره دی. معاهده د یو بل سره په یو خبره باندې لوز، وعده او لوز، دا د پښتو ټکي اوس زمونږ نه ورو یریدل شروع شوي دي. لوز ټکی څوک نه وایي، دا لوز د پښتو د عربۍ د دې لفظ نه اخیستی شوی دی. لفظ ما پې خوله وخځوله، وایي خوله مې په یو ځل خوځولې ده، جبه مې کړې ده. پښتو کې موږ وایو یاره جبه مې کړې ده، اوس پشم واپس کېدی. یاره دا څه بې جبې دی، د ده په جبه څه اعتبار نشته. نو دا لوز، دا جبه کول، دا چا سره معاهده کول، دا ډېر لوی بنیادي شی دی، د دې ډېر لوی بنیادي اهمیت دی. د نبي علیه الصلاة والسلام په سیرت کې د دې خبرې ډېر زیات اهمیت، ډېرې اهمې فیصلې او ډېر اهم کارونه، او په ژوند په ډېرو اهمو موقعو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معاهدې او د لوز ډېر زیات خیال ساتلی دی. حتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د منافقت او د منافق کومې نښې بیان کړي دي، په هغې کې یو نښه دا ده چې د وعدې او د لوز خیال به نه ساتي. واذا خاصم فجرا، او د هغې نه مخکې وایي اذا عاهد غدر، او بل روایت کې واذا وعد اخلف، چې وعده کوي د وعدې مخالفت کوي، چې معاهده کوي نو په هغې کې غداري کوي. دا د منافق نښه ده، دا د مؤمن نښه نشي کېدی. د منافق نښې نبي علیه الصلاة والسلام موږ ته ځکه ښودلي دي چې نه په خپله په ځان کې دا پیدا کېده خویونه، او چې په چا کې دا خویونه دي نو په هغه باندې اعتماد ونه کوې. چېرته د هغه د لاسه ونه چیچلی شئ، د هغه د لاسه چېرته دوکه ونه خورئ، هغه باندې چېرته اعتماد ونه کوې، هغه چېرته دوست د ځان دپاره مقرر نه کوې، هغه چېرته د ځان سره کاروباري شریک مقرر نه کوي. بل یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تصاحب الا مؤمنا، ملګرتیا صرف د مؤمن سره کوه، مؤمن سره ملګرتیا کوه. مصاحبت چې د هغه ملګری، دا ملګری په پښتو کې ملګری، دا مرګری دی، د مرګه پورې ستا ملګری دی، د مرګه پورې تا سره روان دی. خلیل، دوست ورته وایي. اسې په لاره خو د سړي سره ډېر خلک تلی شي، داسې وقتي غوندې تعلق خو د ډېرو خلکو کېدی شي. مصاحبت چې څه ته وایي، ملګرتیا چې څه ته وایي، دا ستا ملګری شي، نو دا د مؤمن سره کوه. ولا یأکل طعامک الا تقی، او ستا ډوډۍ دې صرف پرهېزګاره سړی خوري. د دې معنا دا نه ده چې ته غیر پرهېزګاره سړي ته ډوډۍ مه ورکوه، ډوډۍ خو کافر له مه ورکوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته هجرت وکړو، دې خبرې له به زه عزم کړم. دا ځل جمعه شوه که بله شوه، دا د معاهدو په ضمن کې یو ډېره اهمه خبره ده. نبي علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې ته هجرت وکړو، نوی ماحول جوړ شو، یو نوی دنیا جوړه شوه، پس نوی اصولو باندې یو نوی نظام جوړ شو. نو آخر رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ په لاره داسې تو خلق به ملاوېدل
نو دا یو خبره به ورته ډېره کوله، ایها الناس، اے خلکو، افشوا السلام، سلام عام کې. یو تهذیب، نوې تهذیب، یو نوې ثقافت، یو نوې رواج، یو نوې رسم جوړو، یو نوې رنګ دا معاشره والي دی، معاشره په یو نوې رنګ کې رنګ شي. نو مخکې نه په دې کې دا رنګ نه و چې خلک به میلاوېده نو صباح الخیر، مساء الخیر. لکه زمونږ په دې وطن کې اوس هم دا ځینې خلک چېرته یو بل ته میسیجونه لیږي، سهار مالې ورته لیکي چې ګډ مارننګ او ګډ ایوننګ او ګډ نایټ او ګډ آفټرنون. دا زمونږ د خلکو رواج دی. عربو کې هم دا طریقه وه. اوس هم جاهلیت په زمانه کې به خلکو به دا وایي صباح الخیر، مساء الخیر، صباح النور. اوس هم وایي. اوس اسلام راغی، السلام علیکم وایي. ایها الناس افشوا السلام، خلکو السلام علیکم، سلام ډېر زیات خور کې. ملاویږي نو سلام وایه، ملاویږي پیژنې که نه پیژنې السلام علیکم وایه. قیامت په نښو کې نبي علیه الصلاة والسلام یو نښه دا ذکر کړې ده چې څوک به قیامت ته دور نږدې شي نو خلک به په هغه چا خو سلام اچوي چې پیژني، او چې په هغه څوک پیژني نو السلام علیکم به نه وایي. لکه نن سبا تاسو ګورئ زمونږ پر خلکو کې د سلام نه دا خبره بالکل اوښتې ده بل خوا طرف. ته ورته السلام علیکم وایې چې ته نه پیژنې یا تا نه پیژني، نو داسې به راته وګوري چې دا ما ته سلام څنګه وکړو؟ نو څه مطلب دی؟ عجیبه غوندې صورت حال جوړ شو. ما السلام علیکم وویل، دا خو دعا ده. ما خو وایي زما له طرف نه تا ته سلامتیا، تا ته امن دی. نو دا بده خبره ما وکړه چې ما وایي السلام علیکم، او تا پې داسې بد وګڼل چې تا ما ته داسې وکړه، دا څنګه سلام؟ که دوه درې ځله سړي ته لاس میلاو کړي نو کېدی شي چې یاره السلام علیکم وایي. یاره څه مطلب دی؟ څه مطلب دی؟ یو کس راته یو ځل ووایي، درې ځله به په سړي سلام واچو، وایي په درېیم ځل راته وایي چې دلته راشه. وایي چې ورغلم بیا چې 300 روپۍ راکړې، وایي راته وایي چې دا واله. وایي ما ورته چې ولې؟ وایي چې ته په مخه دا سلامونه کوې نو څه مطلب به دی؟ دا مطلب خو زما نه دی. نو مسلمان یې، زموږ مسلمان یم د پیغمبر طریقه ده السلام علیکم به وایو. څوک جواب نه درکوي نو نه درکوي، السلام علیکم وایه، ما ته السلام علیکم وایه. ایها الناس افشوا السلام، خلکو سلام عام کې، سلام خور کې. او د سلام دومره اهمیت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام په بل حدیث کې فرمایي چې والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، زما د په الله قسمي جنت ته دغه پورې نشئ تللی څو پورې ایمان نه راوړي. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، او هغه پورې ستاسو ایمان هم د خدای په نزد قبول نه دی څو پورې چې یو بل سره محبت نه کوئ. دا به څنګه مؤمن چې دا به یو بل سره محبت نه کوي؟ مؤمن خدای داسې بل حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمایي المؤمن الف معلف، مؤمن خو وایي دی ته چې هغه خوږي، هغه کې مینه وي، د مینې ځای خلک ورسره مینه کوي. الف ما دی خو مینه ده، د سره خو مینه کېږي. ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، هغه کې خو هېڅ خیر نشته چې نه ورسره څوک محبت کوي او نه چا سره محبت کوي. مؤمن خو د دې ټولو انسانانو سره د ایمان په وجه باندې دا رونه شي، دغه فطري محبت را پیدا شي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل. او بیا وی چې دا محبت به څنګه پیدا کېږي ستاسو په منځ کې؟ الا ادلکم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، داسې شی راته ونه ښیم چې که هغه کار مو وکړو نو یو بل سره به مینه پیدا کېږي. هغه دا دی چې افشوا السلام بینکم، سلام عام کې، سلام السلام علیکم وایي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی فقیه او ډېر لوی عالم دی د امت، ډېر لوی فقیه، ډېر لوی عالم. عبدالله ابن عباس په امت کې لوی عالم، معاذ ابن جبل لوی عالم، علي ابن ابي طالب لوی، دا لوی علما دي، ټول صحابه علما خو دا پکې بیا بېل شان والا خلک. نو عبدالله ابن عمر به خپل یو شاګرد د لاس نه ونیوي راځه دی بازار ته. نو هغه په بازار کې به وګرځېد راوګرځېد چې واپس به رالم. نو هغه شاګرد ورته ووایي چې شیخ استاد محترم دا څه وانغسته، بازار کې څه کار نه و، ما ته دې وایي زه چې بازار ته ځو. وایي نه زما کار وکړه نه. وایي څه کار نه؟ وایي ما وایي چې به خلکو سلام واچوم، څوک به مخې ته راشي زه به چې السلام علیکم، خلک به راته وعلیکم السلام وایي. دا سلام عام کول پکار دي، السلام علیکم السلام علیکم. دا د اسلام شعار دی. د یورپ کې نور کله داسې ځایونه نه اوس ورو ورو دا چې کوم ملکونو کې پر یورپ په کوم ښارونو کې د برطانیې په کوم ښارونو کې مسلمانان زیات اوسېږي هلته د انګریزان هم السلام علیکم وایي. یو ځل ما ته داسې چې السلام علیکم، ما حیران ما دا مسلمان دلته دی او په داسې طریقې السلام علیکم وایي. زه حیران شوم، دا زده کړي دي مسلمانان مې زده کړي.
دا سلام عام کې بس دا سلام دا خبره عام شي خلکو ته پته ولګي اسلام د سلام او د سلامتیا دین دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې دا اول به افشوا السلام ایها الناس، خلکو افشوا السلام، سلامونه عام کې. واطعموا الطعام، خلکو له ډوډۍ ورکوي، بس وږی ګوره محتاج ګوره او هغه له ډوډۍ ورکوي. دا ما چې مخکې حدیث وی چې ولا یاکل طعامک الا تقی، ستا ډوډۍ د پرهیزګاره سړی خوري، د هغې معنا ده دعوت چې ورله ته کوې، د مینې ډوډۍ ورله کوې، دا به ستا دوستي ورسره. دا دوستي او دا چا له ډوډۍ کول، چا له دعوت ورکول، دا یو دوستۍ نښه ده. نور عامه ډوډۍ خو هر چا له ورکوه، وږی ګوره ډوډۍ ورکول، بربن ګوره او هغه له کپړې ورکوه، محتاج ګوره او هغه ته د هغه حاجت پوره کوه. بل حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی به د قیامت پر ورځ وایي بنده زه وږی یم تا ما نه ډوډۍ نه دی راکړې، زه تږی یم تا ما له اوبه نه دي راکړې، زه بیمار یم تا زما تپوس نه دی کړی. نو بنده به یا الله پاکه دا خو وږی او تږی او بیمار او دا خو بني آدم او مخلوق داسې کېږي، ته خو خالق یې، ته خو رب یې، نو تا له خو نه لوږه راځي نه تنده راځي نه تا باندې څه مشکل او څه ضرورت راځي، نو دا څنګه؟ الله تعالی ورته وایي چې زما فلانکی بنده بیمار و تا د هغه تپوس نه کړو، که تا د هغه تپوس کړی وی لوجدتني عنده، نو دا به داسې وی لکه زما تپوس دې کړی. زما فلانکی بنده وږی و تا هغه له ډوډۍ نه ده ورکړې، که تا هغه له ډوډۍ ورکړی وی نو دا به داسې وی لکه چې ما له دې راکړي. هغه تږی و تا وله اوبه نه دي ورکړي، بربنډ و تا وله جامې نه دي ورکړي، که ده له دې ورکړي وی دا به داسې وی لکه چې د ما له راکړي. واطعموا الطعام، ډوډۍ خوراوئ. وصلوا باللیل والناس نیام، د شپې منځونه کوئ چې خلک ودی، چې خلک ودی نو راپاسه منځونه کوه، نفلونه کوه، تلاوتونه کوه، مطالعه کوه، د الله تعالی د یېرې نه جاړه، استغفار غواړه، د الله تعالی نه معافي غواړه، کائناتو کې سوچ کوه، غور کوه، مطالعه کوه، قرآن ګوره، تفسیر ګوره، حدیث ګوره، منځ کوه، سجدې کوه اوږدې اوږدې. وسبحه لیلا طویلا، اوږدې اوږدې شپې دي او په دې اوږدو اوږدو شپو کې د الله تعالی تسبیح وایه. چې دا کارونه وکړي که نه تدخلوا الجنة بسلام، بیا به جنت ته ننوځې او بسلام، په سلامتیا سره به ننوځې، روغ جوړ به ننوځې، بغیر د څه مشکل نه به جنت ته ننوځې. څه مشکل به درته په لاره کې پېښ نه شي. په دې لاره کې ډېرې لویې مرحلې دي، ډېر لوی پاټکونه دي، دا ټول پاټکونه به ډېر په اسانه باندې توی کړي، دې ټولو پاټکونو نه ډېر په اسانه تېر شي. دومره غټ غټ پاټکونه دي که نه. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د خدای پیغمبره په قیامت په ورځ به زه تاسو ته یاد یم، دنیا کې خو درته یاد یم، او قیامت په ورځ به درته زه یاد یم. نو نبي علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایي یاده به یې راته، خو یو څو ځایونه داسې دي چې په هغې کې نشم ویلی چې راته به یاد یې که نه، یو څو ځایونه داسې دي چې په هغې کې نشم ویلی. چې کله عملنامې تقسیمېږي نو چاته به پخۍ میلاوېږي او چاته به په ګس لاس میلاوېږي. دغه مرحله ډېره ګرانه ده، د ټولو نه زیات یېرېدونکې د الله تعالی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم، مرتبه هم څومره اوچته ده، خو د ټولو نه زیات یېرېږي. ولې؟ ځکه چې الله تعالی پېژني. خوف العبد قدر التقرب، بنده د خدای نه هغسې یېرېږي څومره چې خدای ته نږدې، څونه چې د خدای ته زیات نږدې دي او زیات یې پېژني ته ډېر یېرېږي، څونه چې لرې دي او نه یې پېژني ته نه یېرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه زیات الله تعالی ته نږدې دی او زیات یې پېژني، زیات ورته علم دی، نو هغه ډېر زیات یېرېږي. نو یو چې عملنامې تقسیمېږي په دې وخت کې نشم ویلی چې ته به ماته یاد یې. دویم دا چې وزن کېږي، وزن تللی کېږي، د خلکو عملونه تللی کېږي، په دغه وخت کې نشم ویلی زه به ته یاد یې. او بیا چې کله خلک په دې صراط باندې پورې وځي، په دې جهنم باندې د پاسه یو پل دی، په دې پل به هر سړی پورې وځي. وإن منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، تاسو کې به یو تن هم پاتې نه شي، ټول به په دغه لاره په دې جهنم به ورځئ، په دې جهنم. دا الله تعالی قسم کړی دی، قسم الله تعالی کړی دی چې یو کس به داسې نه وي چې په دې جهنم به نه پورې وځي. څوک به داسې چې یا به پورې وځي او ته به پته هم نه لګي چې څه چلو، په دې پل به داسې پورې وځي. څوک به ډېر زیات تیز لاړ شي، څوک به د هغه نه پسې کم تیز لاړ شي، څوک به د هغه نه کم، څوک به داسې لاړ شي لکه په اس باندې سور، څوک به داسې لاړ شي لکه پیاده، څوک به داسې په تولان او داسې په خړپوسه به لاړ شي. دننه به د جهنم نه به د پاسه داسې کونډې راښکاره شوي،
وعلى الصراط کلالیب پر جهنم د پاسه چې دا پل دی پر پل خواوشا کونډې دي کم سړی چې داسې تېرېږي نو د خپل عمل مطابق دا کونډې به یې رانیسي ځینې خلک به داسې چې څه به یې وچخوي داسې وبه یې کوي نوکارې به یې کړي او بچ بشي الله تعالی یې بچ کوي ځینې به داسې چې په کونډې به یې راګیرې کړي کته به جهنم ته ور واچوي اعاذنا الله من ذلک ځینې خلک به داسې چې بس یو بل نه به بیا رسي تپوس کوي چې هغه چې صراط و چې پل باندې تېرېدلو څنګه و یا خو تېر شو بس خبره ختمه شوه مرحله ختمه شوه چې دې مرحلو نه تېر شي که نه هلته او جنت ته ننوځي نو وایي به چې الحمدلله الذي هدانا لهذا شکر دی چې الله تعالی دې ته راوسته وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله که د الله تعالی مهرباني نه وای د دې مرحلو نه او د دې پاټکونو نه راتېرېدل خو ډېر ګران اوس راته پته ولګېده وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله که الله تعالی نه وای ټینګ کړي که نه او الله تعالی توفیق نه وای نو د دې پاټکونو نه د دې مرحلو نه او د دې منزلونو نه او د دې پړاوونو نه راتېرېدل خو ډېر زیات ګران نو هلته به وایي الله تعالی به ورته بیا وایي دا ته د خپل عمل په وجه دلته راغلی دی به وایي چې خدای ما ته خو پته ده چې ما ته خو په دې لاره کې دا پاټکونه معلوم و چې د ما عمل څنګه و لکه یو سړی د لاس نه ونیسي وایي راځه مړه د دې امیګریشن نه به دې زه تېر کړم او دا پاسپورټ او دا ویزا به دې چیک او دا سامان هم چې سړی اریان ولاړ یې چل به وکړم چېرته ځم نو داسې یو سړی د لاس نه ونیسه چې تا ته لارې معلومې دي ته نو هغه وایي یاره واقعي دا خو ما ته نه معلومېدې د ما نه خو به هسې جاز تلی و او هسې به راته دا خو تا ډېر ما سره ښه وکړو هلته به خلک وایي چې موږ ته خو پته وه چې په دې مرحلو نه راتېرېدل خو ډېر زیات ګران دا خو الله تعالی ستا مهرباني وه د مونږ سره چې تا زمونږ د دې د خپلې مهرباني الحمدلله الذي هدانا لهذا شکر دی الله تعالی چې تا په دې لار وروان بهرحال دا وعده د معاهدې خبره مې درته کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وعدې او د معاهدې د منافقت نښې دا بیان کړي دي چې د وعدې پابندي نه کوي د وعدې پابندي نه دا وعده او دا معاهده دا اول ځل الله تعالی د خپلو بندګانو ټولو انسانانو نه وعده اخیستې ده دا ډېره اهمه موضوع ده ډېره اهمه دې کې دننه ډېر زیات مسایل او دې کې دننه ډېرې ژورې خبرې دي که څوک په دې ځان پوهېږي چې الله تعالی دا بندګان الله تعالی خالق دی او موږ مخلوق یو که ما وعده وکړو که ما وعده ونه کړو زه د الله تعالی بنده یم خو د دې باوجود الله تعالی د دې خپلې بندګۍ اقرار د انسانانو نه واغستو دې صورت مائده کې الله تعالی ډېر لوی تفصیل بیانوي دې صورت اعراف کې د نورو صورتونو کې دا چې کوم آیاتونه ما ولوستل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الله تعالی د آدم علیه السلام نه آدم علیه السلام هم پیدا کو د آدم علیه السلام نه دا بچیم پیدا کو دا ما او تا چې څنګه یو همداسې په دې ترتیب پیدا چې په کوم ترتیب موږ را پیدا یو هغه نیکونه پخواني بیا ورپسې بیا پلاران بیا نیکونه بیا مونږ بیا زمونږ بچي داسې په دې ترتیب باندې من ظهورهم ظهر د املا ته وایي د املا په دې وجود کې ډېر اهم حیثیت لري خاص کر د تناسل په حواله باندې د املا ډېر لوی اهمیت دی د فزیکلی د عملی ژوند په حواله باندې د املا ډېر زیات اهمیت دی تاسو ته پته وي میډیکل ساینس وګورئ چې د دماغونه چې کوم سیګنل ځي هغه د دې د املا د ډوکي کې دننه چې کوم د حرام مغز دی د دې په ذریعه باندې د سپاینل کارډ کې دننه چې دا کوم د سپاینل کارډ دی دا د مهرو کې چې دننه دا یو کارډ دی د دې په ذریعه باندې دا خورېږي ټول وجود ته دا چې ډیمیج شي دی چې زخمي شي خلکو د لاس خپې کار پرېږدي تاسو ګورئ بعضې خلک یې نه ټیک کېږي ځکه چې د هغې د سپاینل کارډ ډیمیج شوی دی سیګنل نه پاس کوي هغه وجود ټیکي غوښه پکې ده رات پکې دي دا څه پکې دي خو هغې کې سیګنل نه ځي هغې کې هغه حرکت پای کې نه ځي هغه دماغ چې کوم سیګنل ورکوي هغه پکې نه ځي نو دا من ظهورهم الله تعالی ظهر لفظ وي د دې معنا دا ده چې دا اوس چې کوم انسانان پیدا دي دی له دماغ ورکړیو او دا دماغ د ټول وجود ته سیګنل پاس کوي د دې معنا چې سترګو کار کوو لاسو کار کوو قوم کار کوو زړه دماغ ټول نظام بالکل ټیکو بالکل داسې انسانان داسې مخې ته ودرو واشهدهم على انفسهم او دی په دې ګواه کړه چې تاسو ځان پیژنئ اشهدهم دی ګواه کړه على انفسهم په خپلو ځانونو عبدالله ته ځان پیژنې چې ته عبدالله یې ته بندې پوشا ګوري سترګې د کار کوي عقل د کار کوي وینې پوهېږي پوهېږم د هر څه پوهېږم د هر څه وینم د تفسیر قرطبي د یو عالم قول نقل کړی دی
وای ما ته پته ده زما دی خوا څوک و زما دی خوا څوک زه چې الله تعالی په ازل کې ودرولم دغه شانې او د ټوله دنیا له مخلوق پیدا کړ خلک وایي د سرو میږو په شکل کې په هر شکل کې چې پیدا کړل دي که زموږ څه کار خو وجود یې وله ورکړو وایي زه په دې پوهېدم چې زما دې خوا ته څوک دي زما مخې ته څوک دي ما ته د سړو نومونه معلوم واشهدهم على انفسهم په دې ځان یې ګواه کړي چې تاسو ځان پوهېږئ شعوري طور هوش و حواس هم برابر دي او برابر دي او بیا ورته دویمه خبره دا وکړه چې الستو بربکم ولې زه ستاسو رب نه یم د جملې د انداز ته ګورئ داسې جمله په داسې ځای کې نه ویلی کېږي چې په کوم ځای کې د شک څه احتمالي چې کومه خبره کې څه معمولي غوندې م شکي که نه په هغه وخت کې داسې جمله نه ویلی کېږي خو زه تاسو ته ووایم چې لکه زه د فلانکي سړي زوی نه یم نو تاسو به ما ته وایئ زما د پلار نوم تاسو ته نه دی ویلی خو چې فرض زه تاسو ته ووایم چې زه هغه سړی نه یم چې تېره جمعه مې دلته تقریر کوو نو تاسو به وایئ نو دا په داسې موقع باندې دا جمله نه ویلی کېږي الستو بربکم پته ولګېده چې په دغه ماحول کې د انسانانو هوش حواس فهم پویه د هر څه برابر و او د انکار لپاره هېڅ ګنجایش نه و د کفر د شرک د بغاوت د انکار د نافرمانۍ لپاره هېڅ وجه نه وه نو ټولو بل اتفاق وي په یو اواز ټول وي بلا ولې نه الله ته زمونږ رب یې نو الله تعالی ورته وایي چې شهدنا اوس زه ګواه شوم ان تقولوا یوم القیامة انا كنا عن هذا غافلین اسې نه چې بیا د قیامت پر ورځ وایې چې موږ ته خو پته نه وه چې رب شته که نشته موږ ته خو پته نه وه چې موږ د چا بندګان یو که نه یو موږ ته خو پته نه وه چې موږ په چا ځان خرڅ کړی که نه دی خرڅ کړی او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل او اسې نه چې سبا د بیا دا بانې کوئ چې هغه مشرکین خو به نور خلک وو د مونږ پلارانو نیکونو شرک کړی و مونږ خو وکنا ذریة من بعدهم مونږ خو د هغې اولاد وو مونږ خو په داسې معاشره کې پیدا وو چې د هندوانو معاشره وه مونږ په داسې معاشره کې پیدا وو چې د یهودیانو وه مونږ په داسې معاشره کې پیدا وو چې هغه د ایتیسټ معاشره وه د ملحدینو معاشره وه مونږ خو د اسلام نه نو خبر چې نن مې خبر کړې او داسې بیا بانې ونه کوئ چې افتهلکنا بما فعل السفهاء منا یا بما فعل المبتلون چې غلطو خلکو ناکاره خلکو بېوقوفو خلکو څه کړي دي نو د هغې په وجه ته مونږ نیسي نه هر سړی د خپل عمل په خپله ذمه دار اوس دا خبره ده چې د ما د خبرې مقصد خو په دې کې صرف دا دی چې زه تاسو دا ووایم چې الله تعالی د دې باوجود چې رب دی بنده د دې باوجود چې د الله تعالی بنده دی د بندګۍ نه بغیر بل لار نشته دا دې چې کله وایي زه ازاد یم که نه نو سړي د ده پرې خبر پورې خندا وري څنګه ازاد دا چې کوم دا ایتیس دا ملحدین دا بېدینه خلق دا چې خدای نه منو رسول نه منو دا چې وایي چې زه خدای نه منم دا بېوقوفه ده دا چې خبره کوي لګیا دی دا چې وایي زه خدای نه منم دا په خپله د دا خوله د تکذیب کوي ته چې وایي زه خدای نه منم نو ته په خپله خوښه پیدا شوې په کوم وخت کې چې ته پیدا کېدې په هغه وخت کې ته پیدا شوې که د چا په مرضۍ پیدا شوې ته چې په کوم خال او خاندان کې پیدا شوې د کوم پلار مور نه چې ته پیدا شوې دا ستا مرضي وه په کومه زمانه کې چې ته پیدا شوې دا ستا خوښه وه په کوم وطن په کوم ماحول په کوم موسم کې چې ته پیدا شوې په کوم تاریخ کې ته پیدا ستا خوښه وه دا چا خوښه وه پښتون وي پنجابی وي سندی بلوچی دا ستا خوښه وه نرې ښځې دا ستا نروالی دا ستا ښځوالی دا ستا دا وجود دا ستا دا صلاحیتونه دا ستا په خوښه پیدا دي ته څنګه وایې چې زه نه منم نه منې نو دا ستا په خوښه دا هر څه شوي دي یا دا ته چې دا خوشحالېږي او خفه کېږي ډېر ځله زه خوشحالېدل غواړم زه خفه شم ډېر ځله زه خفه کېدل غواړم زه خوشحاله یم زه یم چې زه به په دې خفه کېږم زه په هغې خوش دماغ سړی عزت غواړي بې عزته شي بې عزتۍ سره مخامخ وي الله تعالی عزتمن کړي داسې طریقې سره الله تعالی ولا لار برابر کړي عزم او اراده یو طرف ته بیا اراده بل طرف ته شي فکر بدل شي دا خلک وایي ډبل مایند شو موږ پښتو کې وایي یاره دا دوه زړونه یو زړه راته دا وایي بل زړه راته دا وایي نو دا څوک چلوي دا ارادې دله څوک بدلوي دا فکر دله څوک بدلوي دا ذهن دله څوک بدلوي ته څنګه وایې چې زه نه منم دا بنیاد خو د دې باوجود دا هر څه په خپل ځای دي
خو بیا هم الله تعالی وی چې نه خیر دی ما سره وعده وکړه دا ماشوم چې را پیدا شي ما بل په کالج کې خپل پروفیسورانو ته مې په دې باندې ریسرچ وکړ کنه دا وګورئ لکه دا معلوماتو کې دا ستاسو ټاپک دی ستاسو موضوع ده میډیکل ساينس موضوع ده دا د ماشوم په وخت کې چې دا اول ورځ پیدا شي د ماشوم په وخت کې اذان وایي دا ماشوم په اذان پوهېږي د ته پته چې ماته اذان لا وایي که څه خبر نه ده به ودو چې تا وته اذان وایي که ویښ به ماته څه پته ده دا ماته په وخت کې څه وایي زه ورته په وخت کې وایم الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح پورې بیا په اقامت دا ورته په وخت کې کوم دا ولې دا ماشوم په دې پوهېږي دا هغه یو معاهده وه چې هغه د په ازل کې کړې وه الله تعالی ته ویلي ته زما رب دا چې اوس بیا دې دنیا ته راغی د بیا درته یو خبره ور یادوم دا د په دې لاشعور کې اچوم جدید ساینس هم دا وایي چې د انسان په دې شعور کې چې کومې خبرې دته یادې دي چې ما ته دا یادې دي داسې شته هغه خبرې د په دې عمل او په کردار او په رویه او په فیصلو کې دومره مؤثر نه دي لکه کومې خبرې چې د په لاشعور کې پرتې دي او هغه څومره مؤثر دي کله یو سړی چې یاره دا پته نه یو سړی ویني وایي دا سړی خو ما جوړ مخکې لیدلی بیا ورته یاد بیا سوچ کوي نه راځي یاد کې نه راځي بس پته نشته کوم ځای مې لیدلی پته نشته دا فیصله چې ما وکړه بس زما د ذهن کې داسې خبر راغله چې دا فیصله داسې پکار ده وجه راته نه ده معلومه چې داسې ولې پکار ده د انسان په لاشعور کې دننه ډېرې خبرې دي دا هغه لاشعور کې دننه تا ویلي وو رب سره دې وعده کړې وه چې زه بنده یم بیا چې دې دنیا ته راغلی بیا تا ته دا خبره موازن در یاده کړه پلار له پکار دی چې دا بانګ ورته ووایي تره له پکار ده ماما له رور دی ورته ووایي څوک دی ورته ووایي خو دې چا له بانګ ورځي دا دته هغه بیرته د په دې لاشعور کې بیا خبر را تازه کړي خو دا خلک بیا هم یو سوال کوي یاره جي ما ته نه دی یاد نه چې ما ته نه یاد نه زه به څه کوم ما ته اوسه پورې یاد نه شو ډېرې خبرې تا ته یادې نه دي تا ته ما ستا په لاشعور کې دي او هغه ستا په دې عمل کې او ستا په دې کردار کې ستا په دې رویه کې ستا په دې فیصلو کې هغه اثر کوي خو هسې زه یو خبره کوم بله چې ما باندې اوس نن یو سړی دعوه وکړي چې هلکه تا پسې سمن راغلی دی عدالت ته حاضر شه چې زه لاړ شم ما ته وایي چې یاره ته چې کله د 20 کالو وي او تا هغه فلانکي سړي سره یو وعده کړی یاره جي ما وعده کړی و ما ته یاره دا فلانکی شی نه دی دا تا خپله ځمکه کوټه دوکان فلانکی دا دې په هغه سړي خرڅ کړي یاره جي ما نه دي خرڅ کړي ما نه هیر دي نو هغه سره 2 ګواهان راشي هغه 2 ګواهان وایي چې مونږ ته یاد دي دا مونږ په مخکې دا خبره کړې وه په فلانکي ځای کې دا خبره کړې وه مونږ در باندې ګواهي کوو ته دا ویلی شي دا ګواهان دروغ ته هغې کسانو ته وګوره دا ګواهان دروغجن خو نه دي ته نه شي ویلی دا ګواهان دروغجن دي یاره دا سړي خو دروغجن نه دي دا رښتیني دي چې دا رښتیني ما سره څه دښمني شته نه جي ما سره دښمني نه ده ما سره دوستي ده زما خو ډېر زیات خیرخوا دي ما سره خو ډېره زیاته مینه هم ده چېرته دروغ ویلي دي نه جي دروغ نه دي ویلي او عدالت فیصله وکړي چې او به ته په دې وعده کې پابند شې دې وعدې مطابق په تا باندې دا د لایبیلیټي راځي دا د ذمهداري ستا راځي دا ذمهداري ادا کړه زه به هلته تړته کې وایم چې نه جي ما ته چونکې نه دي یاد نو زه دا فیصله نه منم ما ته به جج وایي چې حانا یا دا ووایه چې دا سړي دروغجن دي نو ته خو یې دا رښتیني دي نو چې دا نو تا ته یاد پاتې نه شو نو تا ته نه دي یاد او دې ته یاد دي اوس ته دا ویلی شي چې دا دروغجن دي که دا وایي چې په دې جرح وکړه دا دروغجن دي نو ټیک ده بیا به په دې باندې خبره وکړو نور ګواهان که موږ سره وښه ده که نه بیا فیصله بدله کړو خو دا ته نه شي ویلی چې د دې باوجود چې به ما ګواهان پیش شو بیا هم ما ته یاده نه شوه نو دا خبره نه منم نو د قیامت په ورځ باندې په دې دنیا کې الله تعالی موږ ته دا قرآن ته الله تعالی ذکر ولې وایي په 15 آیاتونو کې قرآن مجید ته الله تعالی ذکر ویلی دی ذکر هذا ذکر دا قرآن ذکر لتبين للناس ما نزل إليهم إنا أنزلنا إليك الذكر تا تمون ذکر در نازل کړی لتبين للناس ما نزل إليهم چې دې ته څه دپاره د دې د عمل لپاره سره لېږلي دا ورته په ډاګه ډاګه بیان کا په ډاګه ډاګه ورته بیان دا را غونډومه داسې دا را مختصر کومه دا قرآن دا را مختصر کولو دپاره نه دی دا د ډېر وضاحت دپاره دی لتبين نور بیان کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وایي انما انت مذکر ته خو نصیحت کوو ته خو ور یادون کې دا موږ ته څه را یادوي دا موږ ته دا را یادوي چې
ځوانه یو ځل دې ځان خرڅ کړی دی، یو ځل دې د الله تعالی د خدایۍ او د خپلې بندګۍ اقرار کړی دی چې ته مې رب یې او زه دې بنده یم. نو هسې نه چې به بل چا ځان خرڅ نه کړې، یو شی چې یو ځل خرڅ شي بیا دوباره نه خرڅېږي. دا هغه بنیادي بیا زمونږ په دې ذهن کې داسې تصورات، دا زمونږ په دې ذهن کې داسې تصور ولې دی؟ داسې تصور زمونږ په ذهن کې ولې دی چې یاره همیشه ژوندي وی نو یاره چې ټول عمر ځواني وي. هغه څنګه وایي هغه شاعر و چې ټول عمر ځواني وي، نو ټول عمر ځواني نو ته یو شی نشته، نه کېږي، ناممکن دی، نو ته دا وایې څنګه؟ نه داسې چل دی، څه شی شته، ټول عمر ځواني کېدی شي. یاره چې ټول عمر ژوندي وي او ټول عمر خوشحالي وي، یاره چې ټول عمر د سړي ارمان پوره وي. پوه شو په خبره باندې؟ دا صحت وي ټول عمر، سړی بیمار کېدی نه. دا ولې دا تصورات په ذهن کې راځي؟ دا لګیا دي دا میډیکل ساینس والا، یاره جی موږ داسې دوایي ایجادو که نه چې سړی به بوډا کېږي نه، چې سړی به بوډا کېږي، داسې دوایي جوړو. دا ولې په ذهن کې داسې راځي؟ داسې دوایي جوړه چې سړی بوډا نه شي، داسې دوایي جوړوي چې سړی بیمار نه شي. ما ته یاد دي طالب علمي زمانه کې موږ په مردان کې سبق وی دا 79 زمانه کشران په وخت، او چا راته وویل دلته یو حکیم صاحب دی، کوم ځای یاد وی هلته یو حکیم صاحب دی، او هغه وایي چې په 50,000 روپۍ باندې دوایي جوړوم. په هغه زمانه کې 50,000 روپۍ که نه، په 50,000 روپۍ دوایي جوړوم او ګارنټي ورکوم 60 کاله پورې به تاله هېڅ بیماري نه راځي. موږ به پې تبصره کوله، دا څه دوایي، څنګه حکیم صاحب دی، دا څنګه دوایي، په 50,000 روپۍ به داسې دوایي جوړوي، چا به وي رښتیا به وي، چا دروغ به. دا ولې دا تصورات راځي؟ داسې دوایي به درله درکړم چې نه به ناجوړه کېږي، داسې دوایي به درله درکړم چې نه به بوډا کېږي. دا ځکه چې د انسان په دې ذهن کې یو داسې تصور شته، دا انسان چې ته په یو ځای کې بل ځای و. اوس دا ساینسدانان وایي پر انسان تحقیق کوي. قرآن خو ته پخوا نه ویلي چې ته د جنت نه راغلی، ته په جنت کې پیدا شوی، د ځمکې د خاورې نه پیدا یې، خو پیدا په جنت کې. ګوره د الله تعالی د عجیبه نظام ته ګوره چې خاوره د ځمکې نه واغسته، پیدا یې په جنت کې. خاوره د جنت نه ده، خاوره د ځمکې ده. منها خلقناکم، د ځمکې نه مې پیدا کړ، وفیها نعیدکم، دې کې د بیرته وردننه کوم، ومنها نخرجکم تارة اخرى، او دې نه د بیرته راوباسم، چې بیا دې راوباسم او بیا دې کوم وجود درکم، نو هغې وجود سره دې بیا جنت ته بوځم. نو پیدا کړی د دې دنیا د خاورې نه، د ځمکې د خاورې نه پیدا کړی په جنت کې. ولې؟ چې یو طرف ته خدا ووایه چې وطن مې جنت دی، د ټولې دنیا د انسانانو یو وطن دی، جنت. په حدیث کې دا راغلی دي، هغه آیاتونو ته ګورئ. په حدیث کې دا راغلی دي چې د هر سړي په جنت کې ځای دی او د هر سړي په جهنم کې ځای دی. دا څومره انسانان چې پیدا دي که نه، د دې هر یو سړي په جنت کې ځای شته، په جهنم کې ځای شته. بس 2 کوټې دی هر دی کې، هلته دې کوټه ده، هغه دې کوټه ده. اوس ته کومې کوټې له ځې؟ نو بدلته استاد عمل پورې منحصر ده. نو که ته کومې کوټې له لاړې، هغه بل ځای کې د ستا کومه کوټه پاتې شوه، هغه بل چاته پاتې شو. کوم خلک چې جنت ته لاړه، د هغې چې په جهنم کې کومې کوټې وې که نه، نورو خلکو له ورکړي. او چې کوم خلک جهنم ته لاړه، د هغې چې په جنت کې کومې کوټې وې او کومې کمرې او کوم باغونه و، هغې نورو خلکو له ورکړي. نو دې ګوره د جنت نه راغلی، بابا دې په جنت کې و، خو پیدا د ځمکې د خاورې نه. نو لږه خبرې داسې کوه چې ځان دې خاورې سره لږ بلدوه، لږ تواضع کوه، لږ عاجزي کوه، لږ ډېره تکبر، د ګمنډ، د غرور، د نشې نه لږ ځان راوباسه. دا نشې ښه شی نه دی، دا نشې ښه شی نه دی، نشې مه کوه. نشه که د چرس او د اپیمو د هم ښه نه ده، او که د شرابو د هم ښه نه ده، او نشه که د اقتدار او د دولت د هم ښه نه ده، او نشه که د ډیګرو او د نسب او د خیل او د عهدې ده، دا هم ښه نه ده، او که د طاقت ده، دا خو ډېره زیاته خطرناکه ده. نشې مه کوه. د ځمکې نه پیدا یې، د خاورې نه پیدا یې، دغه خوی په ځان کې را پیدا کړه. نو دا ولې د انسان په ذهن کې راځي؟ دا ذکر راځي چې دی اول په جنت کې اوسېدلی و، بابا اول په جنت کې اوسېدلی و. هغه تصورات ذهن کې شته چې یاره ځواني، ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، نه به وږی کېږي نه به بربند کېږي، وانک لا تظمأ فیها ولا تضحا، نه به تږی کېږي نه به ګرمي دله کېږي نه به یخني کېږي. دا جنت کې آدم علیه السلام ته الله تعالی ویلي. وګورئ دا یو ونه به نه خورې ښه کنی، نو د جنت نه به بیا تا وباسي، بیا فتشقا، بیا به ستړی شي، بیا به د ډوډۍ دپاره هم ستړی کېږي، او د جامو دپاره به هم ستړی کېږي، او د دې بچو دپاره به هم ستړی کېږي، او د کوټې دپاره به هم ستړی کېږي. نو دا
جنت ته ځو. اوس دا ساینسدانان دا وایي چې یاره جي دا انسان چې دی دا باقي مخلوق چې دی ګډې دي بیزي دي غواګانې دي میخې دي هوا مرغۍ دي د دریاب میان دي د ځنګل څاروي دا ټول په دې ځمکه پیدا دي دا د دې ځمکې نه پیدا دي دلته پیدا دي خو دا انسان چې دی دا د دې ځمکې پیدایش نه دی دا چېرته د بلې سیارې نه تیار راغلی دی باقاعده په دې باندې لیکل دي په دې کتابونه دي په دې مضامین دي په دې باندې باقاعده سیمینارز وشو په دې یورپ کې په دې امریکا کې باقاعده وایي دا انسان چې دی د انسان باندې د ریسرچ په نتیجه کې دې نتیجې چې دا انسان د دې سیارې مخلوق نه دی دا د بل ځای نه راغلی دی اوس بل ځای کوم ځای نو لګیا دي دا وګورو دا مریخ نه راغلی دی دا د سپوږمۍ نه راغلی دی دا د فلانکي ځای نه یاره جي دې پسې تلل غواړي چې هلته کې څه د ژوند څه آثار شته که نشته تاسو ګورئ که نه سپوږمۍ کې د ژوند آثار شته که نشته مریخ کې مارس چې ورته وایي مارس کې د ژوند څه آثار دا ولې کوي دا وایي چې د کوم ځای نه راغلي وي چې هلته لاړ شو هسې سرلقې لګ هسې لګي دې نه نه خبر راشه قرآن وګوره که نه قرآن وګوره وی ولې دا د هغه ځای نه د بل ځای نه راغلی د دې ځای مخلوق نه دی وایي ځکه نه دی چې د ده دا پوټکی نه دی دا چمړه د ده دا پوټکی دا د دې دنیا نه یخني زغمي او نه ګرمي زغمي دا چې ته دې ګرمۍ ته ټولو ورځو ته کښېنې دې ګرمۍ ته تاسو کې څوک دی د هاړ په شکال دې ګرمۍ ته د جون جولای اګست دې ګرمۍ ته 10 ورځې دلته ورته بربنډ کښېني کښېناسته شي ورته وایي نه شي کښېناستی وایي پته ولګېده چې دا د دې سیارې مخلوق دی د دې سیارې ګرمي نه برداشت کوي دی د دې سیارې یخني نه برداشت کوي دله د ګرمۍ نه هم تېښته پکار ده د ګرمۍ نه هم تښتي او دله د یخنۍ نه هم تېښته پکار ده دا د یخنۍ نه هم تښتي د یخنۍ د راتلو نه مخکې ځان له بلستنې جوړې کړي او د ګرمۍ د راتلو نه مخکې ځان له غمونه کوي چې څنګه چل به کوم څنګه به ځان بس کوم یخې علاقې ته ځان رسوي وایي دا ځکه چې دا د دې سیارې مخلوق نه دی نو دا د یو داسې ځای نه راغلی دی دا مخلوق چې هلته نه یخني وه او نه ګرمي وه بلکل معتدل موسم و تاسو ته پته ده په حدیث کې دا راغلی دی چې د جنت موسم څنګه دی نهایي موسم د سپرلي موسم او دا د سهار ټیم کې چې دا انور راخیږي او دغه ټیم کې د سبا د خطو نه واله تر د انور د خطو پورې دا موسمي دا نری هوا لګي چې نه یخني او نه ګرمي او سړی وایي یاره داسې موسم دا خلک وایي داسې عاشقانه موسم دی او څوک وایي داسې رومانټیک موسم دی او څوک وایي داسې مزېدار موسم یو بل له مبارکبادۍ ورکوي یاره ډېر زبردست موسم د سړي زړه پکې داسې هوا کوي وایي یاره چېرته داسې موسم به په یو ځای کې او د هغه موسم نه دا انسان راغلی دی خو زه چې هغه ځای معلوم کړو هغه ځای د چا د ادم نشي معلومولی یا پر قرآن کې راشي صفای لیکلي دي جنت او جنت ته به ځې څنګه نو د هغې معاهدې او د هغې وعدې پابندي به کوي زما دا نن دا درس چې ما د دا ډېر بنیاد نه مې راواغېسته زه به تا ته بیا په دې کې آخري هغه خبرې کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د معاهدو ذکر قرآن هم د معاهدو ذکر کړی دی قرآن وایي د پیغمبرانو نه مې وعده اخیستې ده وإذ أخذ ربك وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ګوره وعده یو د ټولو انسانانو نه په ازل کې واغېسته بیا د پیغمبرانو نه وعده واغېسته قرآن کې ذکر بیا د اهل علم او د علماو نه وعده واغېسته وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه د پیغمبرانو الله تعالی ځان له وعده اخیستې ده د علماو نه ځان له وعده اخیستې ده علماو به دا لیکل چې که دا وعدې نه وی نو زما څه کار دی چې زه په سر مې درد دی چې لګیم دی خلکو ته شپه ورځ لګیم کله کله خو داسې صورتحال هم راشي چې سړي زړه بېګا یو ځای کې چا غوښتی یو ځای پروګرام له او مغه په سیرت رسول باندې او په ناموس رسول باندې درس زما زړه کې دا دونه ستړی چې ما وې زه به 10 منټه خبره ونه کړم 10 منټه او د ماښام لمانځه نه پوره د 7 بجو پورې ما ته او بیا په هغې بیا چې هغه درس مې وکړو تقریر مې وکړو بیا مې ویل یاره زه چې ستړی وم نو هغه ستړیوالی خو نشته زه خو دمه یم دا د الله تعالی یو مدد دی او دا د الله تعالی له طرف نه یو ذمهداري ده کني زما څه شوق نه وي داسې شوق زمونږ نه دی چې دا ما شوق دی چې زه دې باندې تقریر وکړی کني نو بیا خو بیا په کار چې 200 کسانو په ځای راته په زرګونو کسان ناست وي بیا به مې داسې لارې خلکو له ورځي موږ له هم راځي داسې نه چې موږ له نه راځي داسې لارې موږ له هم راځي چې بیا به راته یو صاحب ما پسې راغی ما ته وایي یاره ډېرې خوږې داسې ښې خبرې کوې که نه چې یو خو مې دا زړه غواړي چې په دې ځمکه نه ګرځېدی چې ما په شا ګرځولی مهرباني مې تا له خدای خپې درکړي ما له هم راکړي چا په شا نه ګرځوم وی دویم چې درته دا جوماتونه او دا ملکونه داسې ډک وی که نه نو ما ورته دې دپاره چې کوم شرطونه وی هغه ما ته هم پته ده خو زه هغه نه وایم ما نه به خدای د قیامت پر ورځ دا تپوس نه کړي تا ته ډېر خلک ناست وو که لږ تاسو تورې تپې درته ناستې وي او د شمارلو وو که نه وو
ما نه به دا تپوس کوي چې تا څه ویلي او که نه ویلي تا چاته څه ویلي یو عالم دی غالبا د هندوستان کې وی تقریر ډېر مزېدار وکړو بیا یو سړی راغی هغه ته یې ویل چې یاره ما ته هم دا تقریر وکړو نو هغه ته یې ما تقریر وکړو نو بیا ورته ویل چې یاره ستا ډېره زیاته مهرباني ګوره د یو کس دپاره دې تقریر وکړو هغه وی هغه مخکې چې را تا ډېر ناست و هغه مې هم د یو کس دپاره کړی و وی څنګه تا ته خو ډېر وی یو کس مطلب یو خدای دپاره مې چې ډېرو ته مې کړی و هغه مې هم د یو دپاره کړی و او دا تا ته چې مې یوازې وکړو دا مې هم د یو دپاره کړی نه مې تا له کړی نه مې ډېرو له کړی دا مې د رب دپاره کړی دا ذمہداري ده که دا ذمہداري نه وای که نه بیا به داسې نه و نو الله تعالی د پیغمبرانو نه بیا وعده واغسته الله تعالی د علماو نه دا وعده واغسته چې لتبیننه بیا به بیانې پټې به نه بیا په دې موجوده په دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خپل ژوند کې بیا څومره معاهده وکړي بیعت عقبه معاهده وه بیعت عقبه معاهده وه د مدینې د انصارو سره میثاق مدینه دا معاهده وه صلح حدیبیه دا معاهده وه بیا به انشاءالله په دې باندې ورو خبرې کوو چې دا معاهدې په اسلام کې څنګه دي د دې څه طریقه ده بیا د میثاق مدینې او د ریاست مدینې څه اصولو د مدینې منورې ریاست په کوم اصولو جوړو موږ دپاره پایې کې څه رهنمایي ده او زموږ دپاره پایې کې څه سبقونه دي انشاءالله العزیز بیا به دا خبرې خو فی الحال ما د هغې دپاره یو بنیاد کېښودو او دا خبرې په دې وخت کې کافي دي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الله الله